کې ملاويږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې څه ګناه کوي د هغې سزا په آخرت کې ملاويږي خو څه ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا ورسره په دنیا کې هم ملاويږي څوک د خپل مور او پلار سره بدسلوکي وکړي د دې سزا په دنیا کې ملاويږي او د دې سزا څه هغه سزا چې تا خپل مور او پلار سره څه سلوک کړی اولاد به ورسره سلوک کوي واپس جریج نامې شخص دا په بني اسرائیلو کې یو لوی عابد تېر شوی دی حدیث کې راځي د دې واقعه مشهوره واقعه ده دی په لمونځ باندې ولاړ و مور یې رانه اواز یې کړی که بچي دلته راشه نفلي عبادت باندې ولاړ و د لمونځ مانځه که چې لمونځ به وکړم بیا به ورشم بیا راله درې کله ته راله درې واړه کله ته ورنغی هغه مور ورته هیرې کوي ای جریجه ستا په ژوند باندې دې الله تعالی سزا درکړي او که سزا یې ورته څه ذکر کړه داسې سزا دې درکړي الله چې تا دې الله بدنامه دې په تا باندې په دنیا کې الله ورکړي د زاني ښځه سره دې الله رسوا کړه عزتمندو بیا هغه جریج په عبادت باندې په خپل عبادت خانه کې ولاړ دی چې یو ښایسته ښځه راغله او دې ته د زنا دعوت ورکړ جریج انکار کوي ولې دا خو ډېر لوی عابد انسان و هغه ته انکار کوي هغه ښځه ځي د یو شپنکي سره یې زنا وکړه د هغې حمل واخیست کله چې حمل واخیست پیدا شو خلکو ته ویل ستا واده خو نه دی شوی نکاح نه دی شوی دا د کوم طرفه راغی هغه ویل دا ما سره جریج زنا کړی زنا شپنکي کړې وه په جریج ولاړوله ولې د هغې ته مور خیرې کړې وې بادشاه جریج پسې کسان ولېږل جریج راوغوښته وایي دې ته سزا ورکوي کوم محراب چې و د هغه عبادت کوم ځای هغه والا وران کړ جریج ته ویل ولې رانه سزا راکوئ وایي تا د پلارکۍ زنانه سره زنا کړې ده جریج یې زه صرف 2 منټه رانه راکئ جریج دا اودس یې وکړ 2 رکعته نفل یې وکړ راغی هغه ماشوم ته وکتل یې چې ستا پلار څوک دی هغه ماشوم جواب ورکوي زما پلار پلانکۍ شپنکی دی یو 2-3 ورځې د ماشوم ایله کېږي جواب ورکوي زما پلار پلانکۍ شپنکی دی هغې له واپس هغه محراب هغه عبادت ځای جوړ کړ په خیرې خوا ته ورسېدې که نه حدیث شریف کې راځي چې د پلار خیرو ته ورې هېڅ قسمه رکاوټ نشته دی پلار چې د بچي په اړه کې خیرې وکړي یا دعا وکړي هغه دارې قبلېږي عزتمندو د مور او پلار حقوق دومره زیات دي د هغه نه صرف یو څو حقوق نو په دې کې د هغه تابعداري مه کوه قرآن کې د دې تذکره شته دی خو پاتې شه دنیاوي معاملات دا به خپل مور او پلار سره سم ساتې حدیث کې راځي وصاحبهما فی الدنیا معروفه د دې مور او پلار سره په دنیا کې ښه سلوک کوه حدیث کې راځي حضرت اسماء رضی الله عنها راغله نبي اسلام ته وایي زما مور زما ملاقات ته را روانه ده خو مور یې مشرکه وه زه څه چل وکړم د هغې سره ملاقات وکړم او که ونه کړم پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي او د هغې سره ملاقات وکړه ځکه الله فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفه عزتمندو دویم حق د مور او پلار د هغې رشتهداري وپاله که چېرته هغوی وفات شو بیا د هغې رشتهداري مه پرېږده د هغې رشتهداري وپاله د هغې کوم دوستان دي د هغې سره دوستي وپاله د هغې دوستي د هغې رشتهداري مه پرېږده حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه یو ځای ناست دی یو بل صحابي د هغه خواله راځي عبدالله بن مسعود هغه عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته تپوس کوي وایي ولې راغلې هغه ورته وایي ستا د پلار او زما د پلار دوستانه وه زه نه غواړم چې هغه دوستانه خرابه شي درېیم نمبر باندې د مور او پلار که د وفات شوي دی د هغې لپاره د بخښنه غواړه د هغې لپاره دعا غواړه هغې پسې خیراتونه کوه عزتمندو عام طور باندې اوس موږ حدیث ولوستل چې چا د مور او پلار مخالفت کړی هغه به جهنم ته ځي عزتمندو اوس یو شخص راشي او هغه وایي چې ما خو خپل مور او پلار نافرماني کړې اوس هغه وفات شوي زه ډېر خفه یم په خپلو کړو ډېر خفه یم نو که دغه شخص د خپل مور او پلار دپاره دعا وغواړي نو دغه دعا په برکت به الله له دې دا ګناه معاف